الرحمن الرحيم سيما وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الأديب الأريب الفائق في فنه سيما مرکب ده د سیون او د مانا د سیون اپیسب اصل کې سیون ده څه ده او په یا بدل شوی د سیون ترنه او سیون په معنا د مثلو سره سیون په معنا زید سی عمرو زید د عمر سره مثل پوښره به خبره او دا اصل کې سیما اصل کې لا سیما ده لا فلفظ کې حذف شوی دی خو په معنا کې مراد ده ها په معنا کې نو دیسی بشی سیما وقد را معنا لا سیما وقد پویږي به خبره باندې او دارستو چې کومه ما راځي ما کې سیما کې دا ما یا زائده ده یا موصوله ده یا موصوفه ده پویږي او دا لفظ نحاتو د کلمات الاستثناء نشمار کړي دي د کلمات زکه دا راځي د پاره د استثناء د حکم سابقه د حکم د مخکنی حکم نه دا استثناء ها او دې د پاره راځي چې دک حکم دی چې په دک خبره باندې ته حکم په طریقې د اتموالي اکملوالي سره وکي ها نماته ګوره مخکې دا خبره وکړه چې نطق او تکلم په اسماء الحروف سره دا مختص ته په هغه چا پوري چې څوک خط او کتابت کولای شي او که یو سړی امید بالکل د تعلم او د تعلیم سره خط او کتابت سره سواسته هم نو داغه نه داسیز مستبعد او ډیر مستغرب دی بعید دی ها نو مخکې د څه حکم ولګاو چې تکلم په اسماء الحروف سره د امی کس نه ډیر غریب او ناشنا دی لا سیما سره دا خبره کی چې نه خصوصا په هغه صورت کې ډیر غریب او ناشنا دی چې د دې خبرو په کې دا لحاظونه کړي ای یوازې اسماء الحروف ویل نه دسي اسماء الحروف راوړي دي چې باغې کې د داسې خبرو لحاظ کړي دي چې دا غینه د لوی ادیب او فائق الفن چې په خپل فن کې انتها ته رسیدلی هغه ورته هغه ترې نه عاجز دی هغه ترې نه هم عاجز نه په دې صورت کې بیا ډېر غرابت راغی کنه په نه شولې ناپیس ابدا د حکم متقدمه نه شولې یو قسم استثناء شوله کنه شوله خو په دې سي طریقې استثناء شوله چې اک حکم د غرابت او د ناشناوالي په طریقې د اتموالي سره راغی ها نو تا توای سیما خصوصا په هغه صورت کې چې وقد راعى في ذلك دیکس د لحاظ کړي دی په دې نطق په اسماء الحروف او پراوړو د اسماء الحروف کې ما د هغه څه لحاظ کړي دی یعجز عنه الادیب چې دا غینه یو ادیب کس دی عاجز دا سي ادیب الاريب او چې هغه عارفي په فنون د عربیت سره یا ماهر سي او الفائق في فنه چې هغه فائق او اوچتي دی پن کې نو د دې خبرو لحاظ کړي دی چې دا غینه ادیب عاجز دی نو په دې صورت کې دا نطق په اسماء الحروف سره دا تش نطق نشلو نطق شلو سره د دې دورو خبرو دا خو ډیر بعید شو وهو اغه ما يعجز عنه الاديب سشره وهو غدار چې انه اورد دراوړي دي په هذه الفواتح پدې فواتح کې پدې فواتح نو مراد د سوراتونو اوایل له د سوراتونو په اوایلو کې راوړي دي په اول کې راوړي دي سي راوړي دي 14 اسما سلو سوارلس اسمان سوارلس ورمات الف
یو اسم دی لام بل اسم دی میم دا ټول د حروف او اسماء دي اسماء نو سوی بګی راوړي سوار لسه راوړي سوی راوړي استاسو حاشی لیکلی دي مکررات حذف کړي دي وهي الالف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون والقلم په اخر کې راځي کنه نو سوی راوړي دې پوری پوښولې اوس ماته دی خو وګوره حروف معجمه حروف چې الف پکې شمار نه کی مستقل افي سب پکې شمار نه کی نو دا 28 دي سدي پوهیږه به خبره باندې که الف پکې شمار نه کی نو دي نو ټول حروف سو شو پیسه 28 نو دا 28 نیمه راوړل کنه 14 راوړل 14 پاتې شو پوهیږه نو تا توای سوار لس اسماء راوړي دي هي نصف اسامي حروف المعجم دا د حروف معجم او د حروف تهجید نمونه سره نیمه ده کنه حروف معجمه 29 ها سودی اولنې ټکه الف ته اخیری سره یاد ها خو الف چون کی دوره مستقل حرف په دې بنیاد باندې چې ساکینی اکثر نو چې دا پکې شمار نه کې 28 شو نو دا غینی مې راوړې ده کنه پوښتنه به خبره ما او دې ته حروف معجم زکه وایي چې تش دا حروف نه دي دا عجمی حروف دي عجمی معنی غیر مفهمه حروف دي ها یعنی تش الف خطا له فائدہ نه درکې او چا وایي چې حروف معجم ورته زکه وایي چې په دې عجمه او ټکه ده ها اے حروف منقوطه دي ها نقطې دي په کنه او چې په کوم منقوطه نه کوم باندې نقطې نه ناغي ته مهمله وایي څورته وایي ان لم تعد فيها الالف حرفا براسها کبدی کې الف شمار نکړل شي مستقل ها ما ته غوړې پیسه راوړي په څو سوراتونو کې دي په 29 سوراتونو کې پی 29 نو 29 سورتونه د 29 حروف برابر دي کنه چې الف پکې شمار کی نو تا توای پی عدد به عددها پشمار د سورتونو راوړي دي دا پشمار د حروف اسماء الحروف راوړي دي اذا عد فيها الالف چې کله به سکړل شي اوس په پوه شولې 14 اسماء راوړي دي 14 پوهیږه به خبره باندې نو 14 چې راوړل نو دا د حروف معجمه نیمه ده راوړي په څو سورتونو کې دي په 29 کې نو 29 د 29 حروف سره برابر دي چې الف پکې شمار کړي او بیا راشه مشتملتن څنګه راوړي دي په داسې حال کې چې دا مشتمل علی انصاف انواعها د حروف چې سوره انواع دي نو د هر نوع په نیمه مشتمل دي نیمه راوړي نیمه فلیخ نیمه راوړي نیمه فذكر من المحموسه کم حروف چې حروف محموسه دي او په هغه کې صفت تهمس موجود ده وایي نو دا غینه نیمه راوړي ده ها دا غینه سره راوړي اول لس حروف دي نو د لس نیمه پنځه راوړي پنځه حروف محموسه چاته وایي وهي ما دا هغه حروف دي يضعف الاعتماد چې اعتماد ضعیف او کمزوري على مخرجه په مخرج د هغه باندې د هغه په پیسه پوښل څه مطلب افیس چې دا حروف ته ادا کوي دا حروف او دا د مخرج نه په کم ټیم کې راوځي نو هغه ټیم کې په مخرج کې اعتماد ضعیفي تبه وای چې زه ادریګم خو ادریدې نشي ها صاحب لاسي आवाज به ادریږي او صاحب سي لکه سین راغله دی کنه نو دسی اوایا حمزه سین زبر اس اوملی بلو ته ودره خو ادریږي دیتا اعتماد ضعیف وي ها
چې ته په یو ځای خپه کېږي ښکلې دا خپه دې ځای له ورشي نه دا اعتماد کلک دی ها لکه کلکې خپه لګوه او چې کله په یو ځای خپه کېږي او تی کېږي او کېښودو سره وښویږي نو دې ته حمس وایي اوس پرې پوه شولی که نه اپي صاحب شاته رېخوا هم را روان دي او دا محموسه دي نو د دواړو منځ کې فرق ای کې هم ضعف دی او دې کې هم څه دی خو په دې کې د سا ضعف دی او هغې کې د آواز ضعف دی اوس پرې پوه شولې دې کې سا جاري ودرېږي نه او هلته پوه شولې به خبره ويجمعها او د دې حروف مجموعه دا جمع کړي دي ستشحسک خصفه ستشحسک دا مجموعه د حروف نه دي دا چې ارڅنګ ویل شي د محشي لیکلي دي ها او کنا س جمله ته جوړه یا ستې جوړه نو ترې نه جوړيږي لکه ستشحسک خصفه معنی لیکلي زرد چې تا ته خصفه زنانه سو کی پر یادو کی دایته یو جمله جوړ کړله نور زمونږ دې سره کار نشته صرف دا حروف ته جمع مجموعه پکار ده چې په هر شکل کې د دې نه نګوره ستش دریشو حسوکه دریشو خصفه زلور شو ټول له حروف دي د دې نه نسبه نیمه تراوړې ده الحاء والهاء والصاد والسين ومن البواقي المجهوره وباقيه في حروف مجهوره دي ها پدې کې به اعتماد په مخرج قوي ها نه باقي سو پاتې شو 18 پاتې شو ها الف خو ته لري کړې ده نو سو پاتې شو 18 چې 18 پاتې شو دا غي نه نیمه راوړي اې دا 18 هم سره راوړي کم نیمه راوړي یجمعها غیل رجمکی ليقطع امر لندوا يقطع سلور نشپک شو او امر نو نه شو نو دونی 18 اتل سنه نیمه راوړل پوه شولې ومن الشديدة الثمانية كم حروف چه حروف شديده دي حروف شديده چاہتا ہوئی چی دی که با آواز بچی کم دے نسی دی بجاری ها اصاب اولاری آواز بسی جاری اندا خو شدیده دی آواز با سخی خک لک پی پزر با ادریگی ها او حروف شدیده سدی الثمانیه تدی المجموعه چی داغی مجموعه اجدتو تفقکا اجدتو نا اجدتو سلور او تفقکا هم نصوشو نو اربعتن ددین سلور راوڑی کم سلور یجمعها غیل رجمکی اقیتو کا ہم الف راوڑے قاف راوڑے طوائی راوڑے سی راوڑے ومن البواقی الرخو و باقی سی رخو نا رخو سو پاتی شو اپی سے شل کنا اتترین لارل کنا ات شدید لارل نا باقی سو پاتی شو رخو شل پاتی شو کنا انکا داولی شدید حروف سو شو اتا نو باقی سو پاتی شو اٹا اسی نو چاہتا تلارو نشل پاتی نشو نو دا آغیر خوون راوڑی دی عشرتن سو دکا لست شلو نیمه دکنا یجمعها اغیل رجمکی حمس على نصره حمس یا حمس على نصره پوئیگا بخبر بانی دوال سید حیم سینه او علا دری نشپک شلو او نصره سلور نصور شو ومن المطبقه وهذا حروف جغه حروف چاگه کی صفت ادباق موجود ہے ادباق معنی یو شی بل شی لخپل ورتل خا دی کی هم چې کم دین جبا دا دی بری تعالی تخکل ورشی دا څنګه دا سودی التي هي الصاد والضاد والطاء والظاء د دین نسبه سره وړي نیمه صاد او زواد نه راوړي صاد او طاء راوړي ها زواد پکې نشته سواد والقرآن او طواها کی طوا راغلی زواد نشته ده ها نو سواد او طوا راوړي او سی پریخي دي زواد او زوای پریخي دي ها ومن البواقي المنفتحه بعض حروف انفتاح صفت په بګه چې کله ادا کین جب او تعالی بده یو بل بیلی کی جدا وای ها نو باقي سو پاتې شو پیسه 24 نو دا غینه نیمه راوړي 24 نیمه سره دولس کنا ناره په کتاب کې نه دراوړي کته حاشیه کې راوړي وهي الالف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والقاف والسوشو
دولس شو کنه ټول سو شو 24 منفتحه لکه څلور خو ته مطبقه تللی دي نو دا غینه نیمه راوړي ومن القلقله او هغه حروف چې هغه کې صفت قلقله موجود ده ها وهي حروف دا هغه حروف دي چې تسترب عند خروجها چې استراب راځي په وخت د خروج د دې کې چې کله دا راوباسي نو دا به تنبیه ها دا به او فزای ادریږي نو ويجمعها دې لرجم کیسه قد تبجا قد قاب دال طا با جیم او دا قد تبجا څه مطلب یو ډټ سیله چې کوم دی نو گزار را پرې هودل ها قد تبجا یقینا اغا ډټ سیله تور کو گزار دی معنا د دې نصف عقل لاوړې ده ها اپی سبب یو نصف حقیقی ده لکه سلور هغه کې تنصیب ممکن ده حقیقتا دو یو طرف ته شو دوا یو اپی سے پینځه دي نه په پینځو کې تنصیف نه راځي خو چې را دو یو طرف ته کې راځي اوس نیمه شوندې ته نصف عقل وای او دې ته نصف دا درې نصف اکثر ده چې د نیمه نه سیوا ده کنه او دې بل ته نصف عقل وای دغه د نیمه نه یو د نیمه نه سیوا بل نو چرته نصف عقل وراوي چلتا خو د نسب نه لوزینه ها نو نصف عقل راوړی دی او هو طا قاف پنځه حروف ته سي راوړي طا او دا ولې لقلتها اپي سب دا ځکه چې قلقله دا کم ده ها ومن اللينيتين او د حروف اللينيه حروف لینیه واو او یادی چې مخکې حرکت ته مخالفها مخالف څه فتحیتها حمزه واو زبر او خصصته غنه ده هم یا زبر ای بدیت حروف لینیه وای لاغین صرف یا راوړي ده ها لانها قل ثقلا ذکر دې ثقل لونه څه ده کم ده بس ته بجلی رااله اوس پر باندې چلی ویا